حضرت موسی علیہ السلام تنقید کو نه حضرت موسی علیہ السلام یو ورځ د الله نه تپوس کوي الله په جنت کې به زما گاونډي سوکي وی پلانی ځای ته لړ شه هلته یو دکاندار دی هغه د جنت گاونډي دستا حضرت موسی علیہ السلام راغی هغه سړی ویني چې دا زما د جنت گاونډي دی دا وسن سړی هغه وړوکې غونتی دکان موسی علیہ السلام ور سره کېناستو چې کله هغه دکان بندو موسی علیہ السلام ورته وی ما بنن ملما نه کوي وسلسله به ملما ځان سره راوستو کینو او هغه قربا وکور کې یو زنګو پرتا وا هغه خو عللړ داغې نه یو زنانه راوچت کړه وی وینځلا صفای کړه اترې پیولا ګول خلکې ورله خوراک ورکو کپړې وته بدل کړې او بیا په غزانګو کې خدا بیا راغې موسی علیہ السلام سره کې ناس موسی علیہ السلام ته تپوس گئی ملګری دا زنانه سوکتا ودا زما مور ده او د الله په کائنات کې زمانه علاوه د دې بل هیڅ نشته دا معذور ده ګرځېدې نشي ودرېدې نشي لاس کار نه کوي پیه کار نه کوي ودا مریض را دا په دې زنګو کې پرتوي نزه چې سحر زم دا صفاکم دې ته کپڑے بدلې کم دې لخل کې خوراک ورکم دې باندې خوشبو ولګم ور بن کم ولړشم دکان ته چې کله دکان بند کم او راشم د زماړم باندې کار داوي د خپل خزینه او د خپل بچو نه مخ کې چې دا اول د خپل مور خدمت وکم دې ګندګي کړی وي هغه وینځم دې کپڑے ښه کړی وي هغه ته بدلې کم په بدن ورله خوشبو لګم خلکې ورله خوراک ورکم داغې نه رستو د خپل خزې او د خپل بچو خیال ساتم حضرت موسی علیہ السلام ته وی ملګریا تا چې د دې خدمت وکړو د دې جبه خوځېده دې تا ته څه دعا کوله خو زه پې پوه نه شوم وی دا ما ته یوه دعا کوي زه چې کله د دې خدمت وکړم وی زما دا مور ما ته صرف او صرف یوه دعا کوي وی ما ته وایي چې الله دې د بني اسرائیلو پیغمبر سره په جنت کې یو ځای کا او الله موسی علیہ السلام ته څه وایي وای ستا د جنت گاونډي دا پلانې دکاندار دی نورونو د والدینو دواګانې واخلئ د والدینو دواګانې واخلئ ورنه که دا نعمت د لاسو نه ووتو بیا بجاړو ګورې دا نعمت بني